بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن به پدې دوا غبان لګ ټیم ولګي کنه دوا بیتونه دي اعلم بان الواجب اتباع ما ترجيحه عن اهله قد علم او كان ظاهر الروايه ولم يرجح خلاف ذاك فاعلم ويجي پوشا چې اتباع کیږي اتباع واجب ده أي أن الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتى غيره د مخکې تشریح کړي اول په دې ځان پوه کوي چې اتباع کیږي د راجح کول د مرجوح اتباع یا د ضعیف اتباع نه کیږي اتباع لفظ راغلی کنه په اجتهادي مسایلو کې اوس چې ترته مې و چې اجتهادي مسایلو کې مونږ تقلید اتباع ته تقلید وایو مونږ وایو چې د مسالې کې مونږ د امام صاحب تقلید کوو نو تقلید معنا اتباع کو خو لیکن دې فرق د پاره چې دا منسوسی مسائل لدی چې قرآن او حدیث کې منسوسی مسائل دی غیر پر مونږه اتباع لفظ راوړي اطاعت راوړو او کچې تقلید مونږه ځکه وایو چې په اجتهادي مسایلو کې په منسوسی مسایلو کې فرق راشي بس دومره فرق دی غیر مقلدین دلته کې تا خطا کوي چې تقلید ولې وای تقلید لفظ قرآن او حدیث کې او خدای د فقها کرامو اصطلاح ده چې تا ته وخی چې دغه لفظ منا اتباع ده خدا د اجتهادي مسایلو د پر استعمالېږي که مثلا یوه مسله راغله اجتهادي مسله نو وایي دې کې ته د چا اتباع داس نه وي دې کې چا تقلید کوي دا اجتهادي مسله ده کنه که څوک اتباع وایي کفر خبره نه وکړه خو فرق یې رانه وست ټیک دی کنه نو دلته کې اتباع راغلی ده چې اتباع به کېږي یعنی تقلید به کېږي په اجتهادي مسایلو کې د کم د چا ترجیحه عن اهله قد علم چې اهل الترجیح ترجیح ورکی اوس اهل الترجیح ترجیح به څنګه ورکی د پر علوم دي ار یو سړی غنشي ورکی یو غیر مقلد شروع وي چې زدا رفع الیدین چې کم عدم رفع الیدین دي دا مرجوح حدیث دی او چې کم دی غول دي د رفع الیدین دا رجح دی نو ماته چې تا ته کومه مرتبه حاصله د فقهای کرامو چې ته حدیث په دې پوهیږي ترجیح د پر کم عوامل دي ترجیح به څنګه ورکای دا پته درته نه لګي بس ځان د کېناولې په دریمه طبقه کې اصحاب التخریج خو اصحاب الترجیح څلورمه طبقه ده فقهای کرامو څلورمه طبقه ده کنه ته ورسېدې مجتهدینو څلورمې طبقې ته ورسېدې غیر مقلد صرف طلاق په وجه باندې غیر مقلد شوی ده او ناسته په کومه باندې د مجتهدینو په ګدای باندې نو اصحاب الترجیح چې راجح کې یو قول که ضعیف ولې نه وي کم دي دا یو خو اقوال دي ظاهر الروایات دا کتابونه بل سبق کې تاسو ته خو کنه ظاهر الروایات کم کتابونو کې راغلي ظاهر الروایات هغه مسائل دي چې امام صاحب نه املا کړي دي چا امام محمد صاحب په کتب ستا کې پشپکو کتابونو کې سیاح ستام ورته وي کتب ستا اوس چې مدر ته وي چې مونږ هغه ته کتب ستا ځکه وایو چې سیاح ستا حدیثو کتابونو د پر دا لفظ دی سیاح ستا خو دې د پر دام صحیح اقوال دي د امام صاحب نه نقل دي او سیاست تا ورته ځکه نه و چې فرق راشي په اجتهادي مسایلو کې په حدیثو کې حدیثو د پر مونږه سیاست تا لفظ استعمالو هغه هم شپږ کتابونه دي او دې د پر مونږه کتب ستا لفظ استعمالو دا فرق پکې کوو ها که سیاست تا ورته صحیح دي ځکه چې ظاهر روایت چې کم دي د کتب ستا چې کم دي دا سیاست تا هم دي دا د امام صاحب نه په صحیح سند سره روایت شوی دي سند یې چرته دی ډایرک ورنه امام صاحب امام محمد صاحب املا کړي دي او ځنه مسایل امام ابو یوسف رحمت الله نه املا کړي دي اوس چې څوک درته وایي چې د امام صاحب کتابونه چرته دي د امام صاحب کتابونه په دې طرز راغلي کله نبی علیه السلام نه چې حدیث نقل نبی علیه السلام نه حدیث نقل لیکله خپل کتاب نه دی لیکل حدیث ته نقل لی خلکو کتاب دی امام ابو حنیفه رحمت الله اجتهادي مسائل نقل دي خلکو کتابونه ته جوړ کړي نو شپږ کتابونه دي ځنه موجود دي مطبوعات دي ښه او ځنه موجود نه دي خو هدایه او د نور کتابونو د هغې مسایل راخستي دي رجمه کړي دي ټیک ده که نه په دې پوه شوې کتب ستا چې په ظاهر روایات وي او کان ظاهر روایت ولم یرجحو ظاهر روایت باندې به عمل کوي که هغې ته اهل ترجیح نه یې ورکړی ظاهر روایت پر اخلي بس ظاهر روایت چې د شپږ کتابونو کې دي ټیک دی که نه او خلاف ذاک فعلم دلته کې غرغلی دی خلاف راغلی دی علماء کرامو خو لیکن وقد نقلوا الاجماع على ذلك په فتاوى الكبرى ابن حجر هیتمی
یو ابن حجر عسقلانی دی، دا تقریبا مشر و دغه نه د فتح الباری چې کوم د بخاري شرح لیکلی که نه ابن حجر عسقلانی دا ته مشر دی. دا بل چې کوم دی دا ابن حجر باندې مشهور په مکې کې به فتوی ورکولې، دا مکی و، مکې کې فتوی ورکولې، شام نه تللی. الحیتمی ورته ویل شي، ابن حجر مکی ورته ویل شي. د دوی یوه فتوا ده هغه مشهوره ده په کومه د الفتاوی الکبرا د ده فتوا ده ښه. یو بل هم شته ده په تقریبا هجري 500 کې چا لیکلې ده فتوا کبرا، دوی دي، یوه د ابن حجر مکی ده. نو دی وی چې په دې باندې اجماع ده چې لا يجوز للمفتي والعامل ان يفتى او يعمل بما شاء من القولين او بالوجهين من غير نظر وهذا لا خلاف فيه. اجماع په دې نقل کړی ده چې په ظاهر روایت باندې به عمل کیږي، په ضعیف قول باندې، ضعیف اقوال یا مرجوح اقوال کم دي. امام محمد چې کم اقوال دي، د امام محمد کم مسائل دي، صحیح دي که نه؟ یا نادر الروایات چې کم دي د امام صاحب نه په نورو روایتونو سره نور شاګردان یې څه دي هغو بیان کړي، هغې ته ویلی شي ضعیف و مرجوح چې څو پورې ترجیح نه ورکړی شوی. ترجیح اهل الترجیح عالمانو چې ترجیح نه ورکړی هغې پورې په هغې باندې عمل نه کیږي. په دې کې کم مونږه مسله ضروري مسله کم ده چې مونږه د طبقات وپېژنو، دا ضروري دي چې طبقات وپېژنې چې فقهای کرامو اووه طبقات دي، طبقات ذکر شوي هم دي، خو دا ولیکئ ځان سره لږ نوټ یې کړئ، طبقات دا ضروري دي. او بیا ظاهر روایات چې اووه کتابونه دي، شپږ کتابونه دي ظاهر روایات، دې پېژنګلو پکار ده. ښه دا شپږ کتابونه چې دي دا موږ ته نه میلویږي، د دې کتابونو نه چې نقل شوی د نورو متونو کې، او زه درته وښیم موږ سره هر کتاب شته، د شپږو کتابونو څومره مسایل نقل شوي دا موږ سره شته، ده هر چا سره شته ده. زه به کتابونه درته وښیم چې په دې کې ذکر دي مسایل، ټیک دی که نه؟ خو اول طبقات ځکه ښه یو طبقه چې دا هغې ته اووه طبقو باندې دا رسم المفتي چې دا که نه شرع کود دا نوره تقسیمات شوي دي علما کرامو، خو دا اووه تقسیمات دلته کې شوي دي. پهله طبقه چې دا هغه مجتهدین مطلق دي، مجتهدین مطلق دې کې څوک دي؟ په دې کې یو او کان ظاهر لږ ماته توجه وکړه، یو خبره پکې پاتې شوه، او کان ظاهر الروایت چې ظاهر روایات چې کم دي، یو روایات دي او بل شي دي اقوال دي. روایات چې کم دي مونږه هغه ته وایو چې د درې امامانو نه نقل دي. کم درې امامان؟ زمونږ درې امام، امام ابو حنیفه دوه شاګردان، امام محمد، امام د دې چې کم اقوال دي هغې ته مونږ څه وایو؟ روایات. او دې نه لاندې چې طبقې نه څه ذکر شوي ته څه وایي؟ اقوال. خو شوافع څه وایي؟ شوافع چې د امام شافعي نه چې کم څه روایت شوي ته روایات وایي، هغې ته وجوه وایي. چې کم د امام شافعي نه لاندې طبقو نه ذکر وي هغې ته وجوه وایي. ښه، اوله وجه دویمه وجه، صحیح ده؟ مونږ اول قول دویم قول، دوی اوله وجه دویمه وجه، صحیح ده؟ وجوه ورته وایي. فرق باندې پوه شو که چې کم د امام صاحب زمونږ خو چې درې امامانو نه ذکر دي روایات دي. امام شافعي وایي چې امام شافعي نه چې ذکر دي روایات، لاندې چې چا نه ذکر دی ته وجوه ویلی شي، او مونږ ورته څه وایي؟ اقواله. دا خبره ختمه شوه که نه؟ اوس مخکې وګوره چې اوله طبقه څوک ته؟ مجتهدین مطلقه. په دې مجتهدین مطلق کې د څلور امامان دي که نه، ائمه اربعه. د ائمه اربعه څه کار کړی چې مجتهدین مطلق دي؟ قواعد او ضوابط یې جوړ کړي دي چې د قرآن او حدیث نه په مسایل اخذ کیږي، استنباط پې کیږي. اصول چې جوړ کړي دي چې هغه قرآن، حدیث، اجماع او قیاس، دینه مسایل او اخذ پې کیږي، دا دوی اصول جوړ کړي. خو بیا دینه علاوه چې کم اختلاف شوی د خلک غیر مقلدین دلته کې دا دجل کوي چې امام صاحب سره خپلو شاګردانو مخالفت کړی. زه به د دې یو مثال درکړم که نه، بیا تاسو پوه شئ دا مخالفت څنګه دی. اصول چا جوړ کړي؟ امام صاحب جوړ کړي. او د دې کم شاګردان دي د ده سره اختلاف کوي، په دې ځای کې کوي چې تا کم اصول جوړ کړي چې مسله به د قرآن او حدیث نه راوځي. اول به قرآن نه راوځي، بیا به صحیح حدیث نه، اصول دې جوړ کړي. نو تا چې امام صاحب خپل اصولو مطابق دا مسله راوبسله، دا خو قرآن او حدیث
نه ته نږدې نه ده، بلکې دا مسله ستا اصولو مطابقه دا دویمه مسله چې مونږ یې بیانوو. تا چې کوم اصول ماته ښودلي دي هغې اصولو مطابقه دا مسله قرآن او حدیث ته نږدې ده. دا نه د امام صاحب مخالفت شو. که اتفاق یې وکړه د امام صاحب چې کومه طریقه ښودلې ده، کوم اصول یې ښودلي دي، په هغې طریقه باندې مسایل راوباسي، که هغه مخالفت کله کله راشي. ولې امام صاحب په اجتهاد کې خطا کېدلی نه شي، خطا کېدلی شي، یو اجر الله ورکوي که نه. نبي علیه السلام فرمیلي چې مجتهد خطا کېدلی شي. داسې نه شي چې قرآن او حدیث خلاف شي. قرآن او حدیث خلاف ځکه نه شي کېدلی چې قرآن او حدیث خلاف خو هغه مسلې نه راوباسي. اجتهادي مسایل هغه وي چې قرآن او حدیث کې واضح نه وي که نه. د غیر مقلدین وایي چې د امام صاحب فقه چې د 70% د قرآن او حدیث خلاف ته، 70% درته معاف ته یوه مسله خو وښیه چې د قرآن او حدیث خلاف. داسې مسایل خو نه دي بیان کړي امام صاحب چې د قرآن او حدیث کې موجود دي، یا خو چې قرآن او حدیث کې نوي مسایل به یې تعارض راشي نو یوه مسله نه شي ښودلی. موږ ورته 1 لک روپۍ انعام کړی، کجورې ورکوو چې څومره خوړلی شي څومره وړلی چې یوه مسله وښوي. تر اوسه پورې چا نه وښودل. دوی به ووایي مثلا درته ووایي چې د نیت مسله چې بیان کړې ده، د نیت مسله څه ده چې امام صاحب فرمایي چې نیت په زړه کې کول دا جایز ده، او که څوک په ژبه ورسره وکړي هم دا ښه بهتره خبره ده. نو دا د کم حدیث خلاف بیان کړي، کم قرآن آیات خلاف بیان کړي. دا مسله خو قرآن او حدیث کې شته نه، نیت پکې شته او کیفیت پې څنګه دا نشته. دا خو اجتهادي مسله ده. امام صاحب ویلي چې زړه کې به یې راولې ارادة القلب، خو لیکن دا فرض لازم دي زړه کې راوست. او که دا زړه کې راوستلو دپاره که ته یوه بله وسیله اختیار کړې ژبې سره چې د زړه کې دې راشي نو دا بهتره ده. نو دا دوې خبره امام صاحب کړي. یوه دې راخستې غیر مقلده، د قرآن او حدیث نه ارادة القلب خو دې نه دې راخستې، دا د امام صاحب نه راپټه کړې. دا بلې ته وایي چې دا بدعي خبره ده. قرآن او حدیث خلاف داسې مسله چې امام صاحب ذکر کړي ته آیات وایي چې آیات کې دا لیکلي او امام صاحب دا وایي، داسې مسله ته ښودلی نه شي. فقهي مسایل اجتهادي مسایل ټیک ته په خبره پوه نو دا اصول ذکر کوي. او چې کم اختلاف کړي شاګردانو په اصولو کې دننه ورسره اختلاف کړي چې استاد صاحب تا چې کوم اصول ښودلي هغې مطابق دا مسله داسې کېدلی شي او داسې نه. لکه امام صاحب زه تاسو ته بل مثال درکړم چې 2 ضرب 2 څه کېږي 4. امام صاحب نه غلطي وایي چې 2 ضرب 2 خودلی کنه 4 هغه 5 ولیکي. نو دوی ورته وایي چې دا تا چې کوم اصول خودلی چې 2 ضرب 2 4 کېږي 5 نه کېږي. نو دغه اختلاف چې کم دی دا د امام صاحب شاګردانو د امام صاحب کړی. طریقه خو ورته هغه ښودلی که امام صاحب ښودلی، اصول خو ورته ده ښودلي، مسایل و اخذ د استنباط. نو دا اختلاف نه دی، دا ورسره امداد د تعاون دی. زه به دلته کې یوه مسله ولیکه نو ته هلته کې ماته املا ټیک کې برابره کړې، وبه وایي چې مفتي صاحب دا د غلطي کړې. نو دا تا اختلاف وکړه، ما سره د مدد وکړو او ما نه مخکې هم نه شوې ځکه املا دې درسته کړه، ما نه بیا نه شوې. نو دا شاګردان اگر چې زه نه فقهای کرام فرمایي چې دوی ته الله پاک دومره ملکه ورکړې وه چې دا د امام صاحب درجې ته رسېدلي، اصول یې هم زده وو، لیکن دوی د خپلې عاجزۍ د وجې نه امام صاحب پسې ځانونه ځکه شاګردان یو منسوبول، کني دا دوی درجه اوچته وه، د امام صاحب په شان درجه وه، د امام محمد صاحب امام ابو یوسف دا دې زده کړه. مجتهدین مطلق کار دې زده کړه. دا غیر مقلدین کولی شي، اخو ټول امام صاحب په مقابله کې ولاړ دي، 3 تلکونه واچوه بیا امام صاحب په مقابله کې ودرېږي. امام صاحب چې مونږ وایو د نور امامانو په مقابله کې امام صاحب وي، د نبي علیه السلام مقابله کې نه ودرو. نو دا دوی کله کله وایي چې ته امام صاحب امام اعظم دی محمد نبي علیه السلام دی که امام اعظم دی ابو حنیفه دی. نو ته د نبي علیه السلام سره خو مونږ نه سمو، مونږ خو د امامانو په منځ کې سمو. په ټولو کې امام عمر نه زیات و، علم نه زیات و، ځکه امام اعظم ورته و. پیغمبرانو په منځ کې چې موازنه کوي بیا به وایي چې دا نبي علیه السلام اوچت پیغمبر دی، خو دا درجې کې اوچت. نو داسې عجیبه عجیبه دجل کوي وسواس شیطان ورسې. وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، د غیر مقلدینو ته څوک وحی اچوي دا وسواس، وحی پکې څوک راوایي شیطان یې پکې شي زړونو داسې وسواس اچوي. خو لږ سوچ چې په وکړي ډېر کمزوري وي لکه د مکړي کور چې کس قرآن وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، بیت العنکبوت د دوی اوهام. بله مسله واره د طبقات زده کړه بیا خبره ختمه. دویمه طبقه مجتهدین فی المذهب دي، مجتهدین فی المذهب دي. چې ما درته وایي چې دوی قادر دي چې اصول د فقه چې کم دي قواعدو باندې قادر دي، خو لیکن د امام صاحب د عزت د وجې نه دوی ځان ته مستقله
مذهب یې نه دی جوړ کړی. دا مسله ماته یاد کړه چې د مذهب په دین کې څه فرق دی. مذهب او دین او مسلک دا فرق د خیر کې درته ښایم چې دا اصطلاح ولې استعمالو. مذهب دین او بل مسلک دا درته ښایم ښه. په دې کې دجل کوي غیر مقلد چې مذهب خو یو د اسلام دی، تاسو مذهب چې دی غه دی، دا اصطلاح نه خبر نه دي کنه، لا علم دي، جاهلان دي. مجتهدین فی المذهب دا امام ابو یوسف ته امام محمد دی ښه دغه شاګردان نور رمزي امام ظفر حسن بن صحیح دی د امام صاحب چې کوم شاګردان دا مجتهدین فی المذهب دي. په ځینو جزئیاتو کې اختلاف کړي خو اصولو کې د نه اصول د امام صاحب دي او جزئیاتو کې اختلاف کړي. صحیح دی کنه. که امام صاحب د قرآن نه مسله اول راخلي نو الته کې امام صاحب غلط شوي اجتهادي غلطي کړي ثواب ورته الله ورکړي مسله د صحیح حدیث نه راخص نو دوی ورته وو چې تا چې مسله راواخیسته تا خو موږ ته اصول دا ښودلي چې اول به قرآن نه راخلی نو قرآن کې دا مسله دلته کې دا شته اشاره ورته شته. نو دغه اختلاف جزئي اختلاف ته څه ویلی شي؟ دا دوی اختلاف دی د شاګردانو. دریمه طبقه مجتهدین فی المسائل دي. دا مجتهدین دي اصول د امام صاحب پسې روان دي خو ځینې مسایل نه د شاګردانو نه راغلي دي او د ځینې مسایل د امام صاحب نه دي راغلي نو هغه مسایل دوی خلق کړي دي نوي مسایل. مجتهدین فی المسائل زداش مجتهدین فی المسائل نوي مسایل راو بسلی دي لکه کرخی دی امام کرخی دی طحاوی امام طحاوی دی بزدوی او قاضی خان دلته شته ښه. دوی چې کم مسایل ذکر کړي دي ډېر مسایل داسې دي چې امام صاحب نه نقل نه دي شاګردانو نه نقل نه دي نو دوی د اصولو مطابق ذکر کړي دي. دریمه طبقه مو زده کړه مجتهدین فی المسائل یعنی نوي مسایل یې حل کړي دي ښه. امام صاحب مسایل یې نقل کړي خو نوي مسایل یې حل کړي دي. مجتهدین فی دا مجتهدین دي کنه دې پر روان دي یا مجتهدین دي. دینه بعد د درې طبقو نه بعد بیا مجتهدین ختم شول. بیا بله طبقه دا اصحاب التخریج. اصحاب التخریج دې کې هغه کسان چې لکه جساس رازی دی او امام او دارنګې دغه دی صاحب د هدایه دی صاحب د قدری. صحیح دی کنه. او دا څه کار کوي؟ دا کار کوي چې نن نوي مسایل ځان نه بیانوي نه اصول ذکر کوي. اصول خو مجتهدینو کار دی کنه. نوي مسایل د مجتهدینو کار دی چې حالي دوی دا کار د زړه مسایل چې کم د مجتهدینو نه را نقل وي په دې کې دوه اقوال وي یا دوه وجهې پکې وي نو دا هغې تفصیل بیانوي چې دا قول په دې وجه کړم امام صاحب دا په دې وجه کړم دا وجه تفصیل بیانوي ښه. په هغې اصولو محمد قیاس کوي. د امام صاحب اصول یې زده وي ښه ما ورته نشو کولی. د امام صاحب اصولو ورته پته وي د مجتهدینو اصول هغې اصولو باندې نظر وي هغې نه بعد بیا تا ته تفصیل بیانوي د ځان نه وایي لکه موږ تاسو خو نقل کوو کنه هغه خو اصول یې زده کړي وي ښه نظري. پنځمه طبقه چې دا هغه اصحاب الترجیح. اصحاب الترجیح نه د خو واضح ته کنه چې هغه ترجیح ورکوي یو قول ته په شعر کې تر شوي دي. اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم أو كان ظاهر الرواية ولم يرجحوا خلاف ذاك فعلم. دا أصحاب الترجيح دي پنځمه طبقه. دا هم مجتهدین نه دي مقلدین دي. د یو روایت ته ترجیح ورکوي په دې الفاظو سره چې هذا اولا و چې دا اولا ده. ډېر اقوال راغلي دوه درې نو دی و چې دا هذا اولا دا پکې بهتر دی. یو چې هذا اصح روایتا صحیح دی که او هذا اوضح هذا اوفق للقياس هذا ارفق للناس. د خلکو د پر په دې کې نرمي ده کنه لکه ما درته چې ضم بالاجزا کې اوس خلکو د پر نرمي ده چې ضم بالاجزا باندې فتوا ورک. دا څه کار کوي د اصحاب الترجیح؟ دا روایتونو ته ترجیح ورکوي. کوم روایتونو ته ترجیح دوی ورکړی دی په هغې باندې به فتوا ورکوي مخکې به نه ځي د دې نه ترجیح به خپله نه ورکوي غیر مقلد به نه جوړېږي او حدیثو ته ترجیح ورکوي په حدیثو په منځ کې غیر مقلدین نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث نه په فقه نه په اصول فقه خو ناست د امام صاحب په مقابله کې
غیر هغه چې دا جماعت اسلامي ولا دوی نه چې تپوس وکړي چې دا هغه څوک و دا مودودي څوک و د ملیانو ما ته کال وکړي زه ته مودودي څوک و مجتهد و که مقلد و یو ملا د اصلاحي په نوم باندې ویلي چې ده راته ووایي چې هغه دی مجتهد و ما ورته چې کومه طبقه کې و مجتهد درې طبقو کې کومه طبقه کې د امام صاحب په مقابله کې و که د صاحبینو په نو دی خو پوه شو چې دا خو غلطه خبره مې وکړه نو وایي چې دا زنه ځای کې مجتهد و زنه ځای کې غو مقلد و نیم مجتهد و نیم مقلد بین بین و داسې نشي کېدی چې مجتهد وي او مقلد وي یا مقلد وي یا مجتهد وي داسې نشي کېدی ګډې وډې دې شروع کړي یو مودودي ملا درته داسې نشي ویلی چې دا مودودي څه شی و که درته وایي چې مقلد و نو ده خو د امام صاحب مسایلو کې ډېر اختلاف کړی که ووایي چې مجتهد و نو بیا ډېر مسایلو کې امام صاحب پسې تللی دی دوی درې مسایلو کې اختلاف کړی نو دې مطلب دی چې جواب یې دا دی چې مودودي څه شی و ګډ وډ و دا جواب دوی نه درکوي داسې خو نشي ویلی چې مجتهد و کني ودی وایي ملا چې مجتهد و به ثبتوي ښه که نه او دا نه وایي چې مقلد و ځکه چې تقلید والا کار یې نه دی کړی چې نه مجتهد و نه مقلد و نو څه شی بیا څه جواب ورکړه ګډ وډ و نو دا جواب نه درکوي پې غلی شي نو دارنګې غیر مقلدین چې دي هغه هم ناست دي د اجتهاد په درجه اصحاب الترجیح نه غیر مقلد خو چې طلاق د درې واچول که نه بیا فورا بیا امام صاحب په مقابلې کې ودرېږي مجتهد شي مجتهد مطلق مجتهدین مطلق اوله طبقه تېره شوه که نه یعنې دا خوند نه ورکوي چې زه به دویمې طبقې ته لاړ شم مجتهدین فی المذهب شو یا به زه مجتهد فی المسائل شو دا خوند نه ورکوي چې طلاقي شو که نه نو دا دی فورا کیني په هغه ګدی باندې چې مجتهدین فی مطلق پې ناست دي مجتهدین مطلق پې غیر مقلد هلته کیني او مودودي چې دی هغه پته نه لري چې په کومه ګدی ناست دی نه مقلد دی او نه مجتهد دی ګډ وډ دی شپږمه طبقه چې کومه ده هغه طبقه د اصحاب تمییز ده اصحاب تمییز دا په اقوا قوي او ضعیف په دې کې فرق کوي امتیاز راولي دا اصطلاحات چې کم دي دا ضروري دي که نه چې ما درته وایي چې د تقلید اصطلاح دی دا پرده چې وپېژنې چې دا اجتهادي مسایل دي او منسوس او بله به کومه خبره اتباع نه دې نه مخکې یو بله خبره مو د خبره روانه چې دا اصطلاحات چې کوم دي دا ضروري دي دا اصطلاحات دې دپاره دي په اول کې ما یو لفظ درته وښودلی چې هغه اصطلاح وه ما ذهن نه ووت نو دغه اصطلاح چې کومه ده چې دا اقوا دی دا قوي دي دا اصطلاح دا د فقهای کرامو اصطلاح دا ضعیف دی او دوی په ظاهر روایات چې دا ظاهر روایات دی او دا نادر روایات دی د امام محمد د کتب ستانه علاوه نوره کتابونه چې د امام صاحب نه نقل دي هغه نادر روایات دي نادر الروایات دي ظاهر الروایات نه دي ظاهر الروایات د کتب ستا دي یاد شو کنه د کتب ستا کې څومره مسائل دي دا په داخلي کې دي او نور متونو کې شته په بل سبق کې درته کتابونه وخو خو یاد یې ستا چې ظاهر الروایات هغه دي چې سیاست ستا دي یا کتب ستا دي چې امام صاحب نه نقل دي په صحیح سند سره او چې د نور امام صاحب نه صرف د شپږ کتابونه نه دي نقل نور مسائل ته نقل دي هغې ته ویلی شي نادر الروایات ظاهر الروایات ورته نشي ویلی نو دا فرق کوي پکې دا اصحاب التمیز پکې فرق کوي اومه طبقه هغه ده چې هغه مقلدینو هغه طبقه ده چې په دې کې تمیز نشي کولی چې دا ظاهر الروایات خو چې امام صاحب قول وي راخلي کتابونه ته جوړوي راټولوي راغونډوي ښه هغې ته چې ویلی شي اصحاب نه مقلد محض ورته ویلی شي ښه مقلد محض مونږ تاسو یو که نه چې ظاهر الروایات راخلو نادر الروایات بیا ګورو بیا اصحاب الترجیح پسې ځو چې دې ترجیح ورکړی دی او که نه په خپله خو یې نه کوو که نه ترجیح نه ورکوو غیر مقلد به ځان نه جوړوي پوړی کومه پوړی کوي هغې پوړی نه بهر خپې نه غځوي غورځېږي چې یوه پوړی دي دویمه پوړی به خپه غځوي غیر مقلد په اوله پوړی چې کیني نو هغه پنځمې پوړی ته ټوپ وایي نو لکه په لمانځه کې چې داسې ولاړ وي نو داسې دی به بله پوړی که رس کوي نو راوغورځېږي صدر نه به خپې نه وغځوي چې کومه پوړی کې په هغې پوړی کې اوسئ صدر دې څومره دی دومره خپې غځوه صحیح دی دا اووه طبقات نن مونږ ووایو دا ضروري مسایل دي د اووه طبقات زده کړئ په دې کې کم علما کرام شامل دي دا زده کړئ د اووه طبقاتو کې دا درې طبقې دا د مجتهدینو وایي اجتهاد درجه لري خو کم کار کوي تاسو معلوم کړ دې نه بعد د څلورو نورو طبقې چې کمې دا د مقلدینو طبقې دي
په دې کې هر یو څه کم یو کار دی تاسو وپېژنده که نه دا ډېر ضروري دی ښه چې دا تاسو وپېژنئ نو تاسو مسایل حل کولو کې تاسو ته مخکې په دې رسم المفتي کې نور څه نشته یو پکې دغه کتابونه دي دا زده کړه یو د طبقات پکې زده کړه نور پکې خاص څه نشته ښه نور چې کم مسایل پکې راځي چې دا کم اوفق د اصطلاحات دي دا اصطلاحات په یو سبق کې زده کوو چې قوي اقوا اصح صحیح جی او دین او مذهب مسلک خو دا کټ کې کبه دې کې وونه خدای ما او به وای وګدای نه وای اسانه کو دا یو چې ما درته چې ما نه ير شولا دا خبره وا چې مذهب یو اصطلاح دا دین چې د قرآن کې راغلی کړه دین زمونږ اسلام د عیسایانو چې د عیسایت ته د دینونو په قرآن پاک کې راغلي چې تاسو د پر دینونه ډیر دي خو تاسو د پر اسلام الله فرمي د دین اسلام دی نو د مذهب چې دا په اجتهادي مسایلو کې ته چا پس روان اجتهادي مسایلو کې نو هغه ته مذهب ویل شي چې دا کم اجتهادي مسایل چې چا مدون کړي دي کنه اجتهادي مسایل چې مدون کړي دي هغه ته مونږ مذهب وایو خو دا مذهب چې دا لفظ دین د پرام استعمالېږي که اسلام د پر استعمال خو د دین لفظ چې دا خاص ته اسلام د پره دین لفظ خاص ته اسلام د پره د مذهب چې دا عام دی دا اجتهادي مسایلو کې چې امامانو کم دین چې دا مدون کړي دی کم دین هغه د پره د مذهب لفظ استعمالېږي صحیح دی کنه امام شافعي مذهب مدون کړه مونږ چې دا مذهب د شافعي دی دا څه نه و چې دا دین دی دین هغه دا چې الله او رسول چې دا نازل کړي بس هغه دین دی او چې نشته پکې منسوسه مسایل نه دي غیر منسوسه دي اجتهادي مسایل دي هغه چې کم دین یا کم مذهب چې مدون شي هغه ته مذهب ویل شي دا فرق معلوم شي کنه نو د دین لفظ مذهب د پر نه استعمالېږي اجتهادي مسایلو د پر او مذهب چې دا د دوړو ته پر استعمالېږي صحیح دی کنه چې په جنګلي راولې نو ته به وایې چې زه د امام ابو حنیفه په مذهب باندې یعنی هغه چې کم مدون کړی اجتهادي مسایل پسې روان دا کفر نه دی صحیح دی داسې ویل چې زه په مذهب اسلام یم او دین مې اسلام دی په دین او مذهب په لفظ پوه شوې بیا پسې مسلکونه دي مسلکونه وي سکول اف تاټ چې تا چې کم امام ابو حنیفه په مذهب باندې روان یې یا په کم اصول دي عقاید دي که نه کم عقاید دي هغه عقاید خو تا ته چې رسېدلي ګنده شوي خو دي که نه هغې تطهیر کوي تا ته مسلک تطهیر یې کوي پاک کوي یې درته مسلک مونږ ته علماء دیوبند چې کوم اصولو باندې د امام ابو حنیفه یا ابو منصور ماتوریدي چې کوم عقاید رسولي دي که نه عقاید صفا عقاید دا خو ګنده کړي د نورو فرقو بریلیانو سیفیانو د دې تطهیر مونږ د مسلک کړی دی صحیح دی که نه مسلک مونږ ته کړی ته مسلک ویل د بریلیانو خپل مسلک دی زمونږ خپل مسلک دی بریلي مسلک دی زمونږ مسلک دی دیوبند مسلک مسلک تا ته تطهیر کړی دی د مذهب او د کم عقایدو تطهیر یې درته کړی پاک کړی دي اوس په دې پوه شي په مسلک او په د مذهب دین باندې د درې اصطلاح دي په دې باندې ځان پوهي تطهیر کړی دی نه لنډه خبره مذهب د عقایدو او د مسلک د عقایدو د مذهب تطهیر کړی دی پاک کړی دی درته ښودلی یعنی چې تا ته ووایي چې سکول اف تاټ په کم نهج په کومه طریقه باندې په مذهب او په اسلام ته روان یې په دین او په مذهب باندې په کومه طریقه روان یې هغه مسلک دی د بریلیت په طریقه روان یې نو بریلي مسلک دی که دیوبند په طریقه دیوبند مسلک دی دا خو په دنیوي علومو کې ویل شي چې لا کم ده که نه قانون چې دا یو دی که نه خو څوک وایي چې ما دې کالج کې دا لا کړې ده بل وایي چې ما په دې کالج کې لا کړې بیا اختلاف پکې کوي یو تشریح کوي قانون بل تشریح کوي دا څه فرقې نه دي ښه د چا چې مذهب نه لا مذهب شو که نه وکټوریا اهل حدیث شو چې مذهب یې نه لا مذهب د وکټوریا اهل حدیث دی واخر دعوانا الحمدلله